شیرمان صاحب دا وایي سپریم کورټ د پاکستان کې کومه فیصله چې د سنی اتحاد کونسل والا هغه محفوظ شو، تاسو ته سخت کاری ریزلټ څنګه راتلی شي، فیصله کوم طرف ته تللی شي، قانون څه وایي؟ دیکھیے تاسو که د قانون تپوس کوئ نو زه به تاسو ته د آئین پاکستان چې کوم دی هغې د دې بالکل په دې باندې کلیر دی چې ریزرو سیټس چې څومره هم دي دا د پارټي پوزیشن په تناسب باندې تقسیمیږي. مطلب چې څومره یو پارټي خپل هغه ته څومره دغه یي که نه هغه کینډیډیټ سي او هغو الیکشن کې کنټیسټ کړی څومره چې هغو سیټونه اخیستي په هغه تناسب باندې بیا دا ریزرو سیټس تقسیمیږي. نو دا 78 سیټس دي. نو که موږ آئین ته وګورو او په آئین کې بیا خاص طور لفظ استعمال شوی دی سیکیور، نو چونکې دا بېشکه دا سنی اتحاد ته دي او دا خبره موجود ده د دې خبرې دغه شته چې یاره سنی اتحاد چې کوم په الیکشن کې په خپله باندې حصه نه و اخیستی، خو چونکې آئین سیکیور لفظ استعمال کړی دی او دا بیا هغو ته سبسیکوینټلی چې کوم د انډیپینډنټ کینډیډیټس دا پارټي جوین کړې وه، نو دا یو پارلیماني پارټي وه، پولیټیکل پارټي وه، هغو جوین کړه. نو د آئین چې کوم تشریح دی هغه سپریم کورټ دا فل بینچ جوړ شوی دی، دا تشریح کوي. خو زما په خیال باندې سپریم کورټ چې کوم دی هغه به د آئین مطابق تشریح کوي او هغه چې کله هم دا تشریح کیږي نو ظاهره ده چې دا سیټونه به سني اتحاد ته میلوي. سپریم کورټ د پاکستان وایي چې الیکشن کمیشن زموږ د فیصلې غلط تشریح کړي. غلط تشریح څنګه شوې ده؟ او سپریم کورټ چې کله سیمبل اغوستی د پی ټي آی نه، نو آیا د قانون په طرز الیکشن کمیشن له دا پکار و چې بل سیمبل هغو ته اعلان کړي یا بالکل بغیر خبرې؟ خو داسې ده شیراز حسین صاحب الیکشن ایکټ دی د 2017، نو په هغې کې داسې شته چې که فرض کا یو پارټي د هغه خپل مطلب دننه چې کوم انټرا پارټي الیکشنز دي هغه نه کي، نو د هغو نه سیمبل نشان چې کوم دی دا به طور سزا اخیستې کېږي. پی ټي آی چې وه چونکې دا کیسونه زه ډېر وخت نه زه واچ کوم، پی ټي آی چې دی 2022 نه واله د 2024 پورې په دې ټایم کې دي خپل انټرا پارټي الیکشن نه کړي او متعدد نوټس ورته الیکشن کمیشن اف پاکستان ایشو کړي. په دې وجه باندې چې بیا کومه د سپریم کورټ هغه فیصله راغله، نو په هغې کې دا وه چې هغو دا ویلو چې یاره د آئین او د قانون مطابق د الیکشن کمیشن اف پاکستان چې کومه فیصله ده دا د دې نه چې هغې دا جایز قرار کړی وه چې دا صحیح ده. د هغې په رڼا کې بیا چې دی نو دوی د هغې تشریح چې کم کړی دی او بیا د هغې نه پس د ریزرو سیټس دي د هغې کې د هغه فیصلې ذکر یې کړی دی چې وایي چې یاره چونکې سپریم کورټ په دې باندې ججمنټ راغلی دی، نو بیا یې دا سنی اتحاد کونسل چې دی دا د هغه ریزرو سیټس نه دا پارټي محرومه کړې وه. نو د دې وجې نه دا بار بار دا خبر راځي چې یاره د هغې تشریح غلطه شوه. نو زما په خیال باندې اوس چې کوم اخرنی تپوس شاټ شانتیان سر راته پریکټس اینډ پروسیجر ایکټ چې کوم جوړ شوی دی د هغې په هغې په رڼا کې دا فیصله چې دا کوم فل کورټ چې ناست دی د دوی څه فیصله سناو کې دا واپس چیلنج کېدی شي؟ داسې دا پریکټس اینډ پروسیجر دا خو د سپریم کورټ یو خپل قانون پارلیمان جوړ کړی دی په 2023 کې، او په هغې کې بیا د اپیل هم یو آپشن موجود دی او په هغې کې د ریویو هم آپشن موجود دی. اوس په دې کې اپیل ځکه نشي کېدی چې دا د فل کورټ فیصله ده، 13 ججان چې کوم اویلیبل وو سپریم کورټ کې هغه دې کې ناست دي، نو لہٰذا دا په فل بینچ فیصله چې ده دا خو بیا په آئی سی آئی کې په انټرا کورټ اپیل کې نه چیلنج کېږي. البته د ریویو آپشن شته، ګورنمنټ وغواړي یا الیکشن کمیشن اف پاکستان وغواړي نو دا فیصله په ریویو کې هغه بیا وړی شي. خو په ریویو کې بیا ډېر کم چانس وي، موږ په لیګل لینګویج کې موږ دا وایو چې د هغې ډېر کم سکوپ وي، یو پیرا جج خپل مایند ډسکلوز کړي بیا ډېر کم چانس وي چې هغه مطلب دوباره بیا په ریویو کې هغه ریوایز شي.